الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین، د یو طالب العلم یو واقع درته بیانو. یو طالب العلم مو هغه سبق ویلو، خپل استاد ته وایي چې جی زه خو خپل کلي او علاقې ته روان یم او خلک به تعالی تعلیم وایي او خلک به د مسلو ته بوسونه کوي او خلک به راباندې ډېر د پوهې ګمان کوي، په منځ کې خو زه نه پوهېږم. نو ما ته داسې څه طریقه راوښیه چې په هغې باندې زه بیا ځان خلاصولی خو شم که نه. هغه استاذ یې ډېر هوښیار و، هغه ورته وایي چې بس چې څوک د نه د مسلې تپوس کوي ورته یې په دې کې اختلاف دی. او عموما که مونږ نظر هم وکړو نو د عقایدو او د توحید او د رسالت د دې خبرو علاوه اکثر په هر مسله کې د ائمو او د علماو اختلاف وي. نو ډېره ښه ده، بس دا کس خپل علاقې ته تللی دی، څوک یو مسله بیانوي ورته یې پلانکۍ مسله څنګه ده، څوک ورته بله مسله وړاندې کوي، هم دا ولې دغه یو جواب ورکوي چې په دې کې خو د علماو اختلاف دی، ځان دې ساتئ. بس اختلاف دی د علماو. خلک چې ډېر متاثره شو چې دا خو ډېر پوه عالم دی او ډېر پوه کس دی چې دته خو هره مسله یاد ده چې په دې مسله کې هم د علماو اختلاف دی، په پلانکۍ کې هم د علماو اختلاف دی، دته دا ټول اختلافات هم یاد دي. یو کس وویل هغوی له راشه زه چې کوم دا څنګه چللی چې دته خو دا داسې هر مسله یاده ده او په دې کې اختلاف دی، ولږه زه لږ چې کومه د طوطي په شان دا یو رټه لګول چې په دې کې اختلاف دی که نه نور څه شته. نو یو کس ورته وایي جی وایي دا ورته وایي په دې کلمې په باره کې تاسو څه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې په باره کې تاسو څه وایي د کلمې باره کې؟ په دې کې هم اختلاف دی. بس هغه پوه شو چې دا خو هسې لالا وختو چې په کلمه کې هم اختلاف راوستو، دا خو ځان صرف په دې خبره باندې خلکو نه خلاصې، نور هغه چې کوم دی سودم ته شین دی، نور د څه نه خبر نه دی. نو محترمو په دې کې زموږ دپاره یو دا هم عبرت دی چې مثال طور باندې یو انسان په یو مسلو په خبر نه پوهي، نو داسې نه چې هر یو سړی وایي چې اوس به زه خلکو ته بې عزته شم او وبه شرمېږم او پاتې به راشم ما چا تپوس وکړو. نه بس چې نه درسي صفا ورته من نه رسي، ما ته پته نشته. ضروري نه چې ته جوړته ته په هر مسله باندې ته پوهېږې، په هر مسله کې به چې او په دې کې دا مسله په دې کې دا، بس چې نه پوهېږې بس صحیح ده زه نه پوهېږم. دا هم نیم علم دی چې یو سړی وایي زه نه پوهېږم، چې یو سړی پوه هم نه وي، جاهلي د مسلې نه خبر نه وي او بیا هم وایي چې هر زه پوهېږم، نو دا خو مکمل چې کوم دی غلط دی. په دې نه عکس ډېر ښه دی چې یو سړی په مسله نه پوهېږي او څه پوهې زه نه پوهېږم. نو اکثر داسې چې معاشره کې بس چا د ځان نه زنانو د ځان نه مسلې او قصې مشهورې کړي، یو سړو د ځان نه مشهورې کړي. نه چې په کوم خبره نه پوهېږې 100% ستا په هغې باندې تسلي نه وي، بس هغه مسله چاته وبیانوه او په هغې کې بلکل صفا وایه چې لا ادري ما ته پته نشته. نو الله رب العزت په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.